وبه قال حدثنا حناد بن محمود بن عينان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن حذيفه بن شعبه عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم يكن عليه اذا كان سقيمين. وفي الباب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه باب في المسح على الجوربين والنعلين. مسح على الجوربين او النعلين دلته مولانا سے جو خبر دلتكم ضروري دلته بدل پیوي یو معنا د خو ډیر شوی معنا د جوربان دو قسم دي، يوم مجلدان يوم على يو رقيقين يو سخينين درتوي او ده هر يو حكم درتوي. خوب ما ویلی دی مولانا صاحب ستمی ویلی و یاد دی لی مستخل من الجلد او نحوه لقطع مسافة الساتر للكعبين وسواعد مستخل من الجلد سرمن او نحوه لقطع المسافة لقطع المسافة التبع الساتر للكعبين متصل بالقدم من غير ان يشوفها. تاخذ خوف معنا بكره وبلاش مولانا صاحب جوربان تسنيه جورب ستويل کی جورب بمعنى خدا نور کوئی کہتا جورب کوئی سزا جورب کوئی لکھی ما لف فيه الرجل جسمه وتشي او خبابك ونغرتلي شيء اغير دوي ما لف فيه الرجل من الثوب المخصوص ما لف فيه الرجل خبابك ونغرتلي شيء من الثوب المخصوص. والجوربان دو قسم يوم علان دي يوم مجلدان دي منعلان او منعلان دوار وطويلش منعل اغيط اوي چه جرابين دا لاند سرمني صرف لاند منعل يا منعل صرف لاند دا سرمني نوردي او مجلد اغيط اوي چه برم سرمني او لاند سرمني نخفان من درتوي وجوربان من درتوي او جوربان منعلان کم شو تیرا سنوایا چلان دی جرابے تا سرمانو لگے وہ کرنے ورکورے فلنی او مجلد ستویلی کی چلان دی نم ہوئی او برا اہم ہوئی اس برا شو دو قسم موزی دا جرابی دی یو سخینان دی یو رقیقان یو سخینین دی او یو رقیقین. سخینین اغیر دوی چی دری شرطونا پکی سخینین اغیر دوی چی دو شرطونا پکی وی دری شرطونا پکی یو شرطا چی شفاق بنی وہ با پکی واچے اوپر دیزر نو دی دمو دا جرابی چیزی اچھے من کبھی جوڑا جی بانے مجھے برا وہ واچے دترا دیو جی کنا نبی او ساسی واچے اوپر پلم دی دا سخینین ندی دا خفیفین دی. دا سخین دویمہ معنی سرا چه کم از کم یو میل دو مالا مدر پکی کی تتابع دا مشی یو میل یا دو میل مدر پکی کی او دریم شرط سره چه بغیر دا تغلو نشپی پوری ٹنگی گی بید استمساق نشپی پوری ٹنگی گی بید استمساق نا پھر پلٹیں گے. تو سخینین اور جسو شرطوں نے شو کم کوئی خدا ہے تو شکرہ تو سرد سو اگر کبھر طالبان تو شرطوں نے شو سخینین ہوئے یہ کبھر رضا پوس کو شفاق بنی دویم سمیں بھی یہ خوب ہوئے بید تغلو ٹنگے گی اور درے میں سے بھی یہ تطابق دمشی ہو من ثم أخيرا فكرني أبطأ صبرك
ورپسې مولانا صاحب دې د سخینین او چې دا شرطونه پکې نه وي هغې ته رقیقین زمونږ دا جرابې کې دا مونږ هم پښتوګه د نیلان او دا نورې استاسو وایي دا بغیر د استمساک نه نه ټینګېږي دې کې غذري تارونه یې ګرمه هلته لرې کې بیا غورځېږي په دې کې تابو د مشي یو مل دوه میله نه شي کولی او دا شفاف دي اوبه پکې واچوي فورا دې نو دا خو د جوربانو تعریف مې وکړ مجلدان من حلال رقیقان و سقینان تعریف مې وکړ د خفینو اوس حکم یې ووایه په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې مسح په خفینو هم مشروع ده پس ثابته وه په تواتر او مسح په جوربینو چې کوم جوربین مجلدین یا منعلین دي باقي ثابته ده مشروع ده ايش اختلاف باقي نشته جوربين مجلدين يا منعلين نباغي هم مسح مشروع ده ايش اختلاف باقي نشته او پدید ائمه وربع اتفاق دي چې فرقيقين مسح جائز نه ائمه قانون متفق جوربان چې کوم رقيقين دي رقيقان پدې مسح جائز نه د ائمه قانون متفق او په سخینینو کې لږ اختلاف دی ها اهل ظواهر وی په کول شي اهل ظواهر او چې کوم سخینین دي نو باغې کې اختلاف دی ائمه ثلاثه او ضرور صاحبین هغه په سخینینو مسح کول شي امام سوینا وکړي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د وفات تر مخکې خپل قول نه رجوع کړی د قول د صاحبینو ته هدایه کې شته او په بدایع کې علامه کسانی لیکلي څنګه شو خبره په موضوع مسح ثابته یعنی مشروع وایي جوربان مجلدان او منعلان باندې مسح مشروع ده یعنی شو فرقيقين ائمه بعد بالكل يوم قائل نه مشروعيت تمسك ګناګاري صرف اهل ظواهر په قائل او بسخینین باندې ائمه ثلاثه او صاحبین تمسك قائل دي چې مشروع ده مشروع امام صاحب د عدم مشروعیت قائل او د امام صاحب رجوع ثابت ده نو د صاحبین ته نو اتفاق په فرقيقين د ائمه بعد مسح د مشروعیت قائل نه دي او مسخیرین ټول امام سے رجوع کا صاحب د بدایع علامہ کاسانی کو بدایع ثنائی کې لیکلي دي او دویم هدایه کې لیکلي مرغینانی امام سے رجوع قول صاحبانو ته ثابت ده وسنګ شو خبرو چې رجوع نه په یوم یاشوا توفات تمام کې رجوع کړل وسنګ شو فرقیقین د امام ائمه اربعه د یو بل دم ثابت ده مشروع نه او مسخیرین د ټول ائمه په نسبت باندې مشروع ده صرف د اهل ظواهر او فرق د اختلاف خود براش مولانا صاحب حدیث فهمه وكلام مسلم وباب في مسألة الجوربين والنعلين نعلين كفرموت ويوروبين وبه قال حدثنا هناد الجزيري السماني ومحمود بن غيلان الثقة قال حدثنا وكيع الجزيري وكيع بن الجراح او سفيان نمرة سفيان الثوري مولانا سفيان نمرة سفيان الثوري مولانا عن ابي قيس ابو قيس صوته عبد الرحمن بن سروان ذاك کوئی مولانا سے ابو قيس عبد الرحمن بن سروان فسيسا بعض علماء والتسقوي واكثر علماء والتضعيف ثلاث دلائل اسمه بعض علماء والتسقوي واكثر علماء والتزوي امام ترمذي وتحسن صحيح ده حديث ثابت لیکن مولانا حضرت دوست حوالی ده جدا ضعیف رابی ده ورپسی ده دویم ورپسی ده حضیل ابن شرحبیل لکم اختلاف ده سوقت السقاوی و سوقت ضعیف وی عن المغيرة بن شعبة مشهور صحابي لمكة حالات ما بلدي قال المغيرة بن شعبة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين من عليه وجوربين مما سوقا ومن عليه مما سوقا حديث تجارة قال المستدل شوائع كان وجوربين ومن عليه نحن تقول المستدل كمجلدين نحن تقول المستدل كسقينين نحن
ذكرنا مستدل أو كالقيتين أخلما نبيادا أهل الظواهر مستدل يوم أربعة خلاف وخير لك ما في له كلام بكم أو بنا عليه قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح لكن ده ضعيف رواية ده تصرف الإمام الترمذي ده ما هو ده تريد أن كذا تصرف فيه كذا الشهر ابن هشام حديثي أو دي وتضعيف هو أو أقل شهر ابن هشام حديث تقول بيا صحيح هو ما نقول لك كنا ده ما نقول لك كذا ده إفريقي حديث تبعت كلام كذا إفريقي ضعيف ده أو كذا ده عبد الرحمن بن زياد بن أملوك إفريقي رواية ده صحيح هو ما ترى ده تصامد ده تاسو أولي لكم للمحكي وهو قول غير واحد من أهل العلم وبي يقول سفيان الثوري قائل وابن المبارك قائل والشافعي قائل أحمد قائل إسحاق البخاري لكن عاشر بن عمر فكشتا يمسح على الجوربين يا يمسح مسألة يوكاس يا مسألة وشي فجوربين وإن لم يكن عليه أجر كان عليه فكنبي وإذا كان سخينين دول بدي شرط بقيدا كارا سخينة أو السخين زوج يكون يودا الشفاف بين مستمسك بين بقول بغير استمسارنا كما سكب يوم بالدوم يتبادر وده ماشي بقيه هذا سخينة وصار سدير لا سبوس كمان التاسو ده تين ذكر كبير حديث كده تشنا ولا كم أنا أي ما وصل صوت المبايو كحديث يوم تين تشتا سخينة كم أنا بس ده كلامه और नंबर 2 खबर डाला कि हदीस के वसलना عليه नमदी नदास واذا يكون عليه ان وسيه وروايه या हदीस के अमल करे नदास हो के कि عليه كيف पई او جوربين نمسوكا جوربين او عليه قال بالسوق لك اسوكا حديث के वजह से जवाब جوربين को बकेले दिला बस मौलाना से सुधा जो नोटा وتدع نقطة سودا رانا قلبهم صاحب تحفة الأحوذنا عبد الرحمن مبارك پوری عبارت تنقل غیر مقلد نہیں سلفی عالم نے اور ترمذی کا ہے ذکر صرف دعوت قول تنقل کو بدل اسپرے ہے اسوي وضعفه كثير من الأئمة ودي حديث تري رواه موضعي عبارت تنقل کوما کہ دعوت کرے ما تیار دینا عبارت بالکل مکمل مفهوم فیراتا مکمل یاد دے وہ صرف الفاظ دے میں ساتھ پوری یقین نشي دے دے کیوں کوئی تحفة الأحوذي بالكل لكلنا سوي ضعفه كثير من أئمة الحديث وسوق ورثة قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية نسائي لو بس نسائي كشتا أو دا عبد الرحمن مبارك پوری لکھلینی وما پس دا کتابونه کتلې مور پس کتلې سوي قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية دا أبو قيس مطابق بدي کې نشتا والصحيح عن المغيرة أنه مسح على الخفين والصحيح عن المغيرة أنه مسح على الخفين برد الشبه نسائي لكريني के मुताबिक निश्तरा हो है इस पर रिवायत नसाई में لا نعلم أحدا تابع أبا قيس في هذه الرواية نشتا والصحيح عن المغيرة أنه مسح على الخفين دور بس قال أبو داود نعم عبد الرحمن مبارك قولنا أبو داود قولنا قلبي وقوم أبو داود كشتا قال أبو داود كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث قال أبو داود كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عبد الرحمن ابن مهدي بدا حديث نبي لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وده معروف مقابلة جراشي أغوصية لك منكر بي يا خدايا ده معروف مقابلة جراشي سبي منكر لو معروف ده مغيرة لمسح الخفين ده
ما بيجي ذاك ده منكر ده او منكر هغه ته ویل کیږي چې ضعیف مخالفت وکړي د اوثق ولا اوثق روایت کې مثلا مبين او دا ضعیف ده. قال ابو داود سوي كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة بن شعبة ضمن المغيرة روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال البيهقي هذا حديث منكر ومسند. بيهقي تصريح كذا أبو داود خو طريقة مقابل معروف إلى منكر شو بيهقي سوي هذا حديث منكر ضعيف مخالفة الثقات وليه لقى أبو داس ما ضعيف ده مخالفت ثقات نه کوي ثقات مثلا خو پیدا وړي مثلا جوړ وي او تعارض دی او بلا یو جوړ بلا شي. قال البيهقي هذا حديث منكر ضعفه سفيان الثوري لقوس ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين. معروف ده منكر ضعفه سفيان الثوري يوشو بن زوي وعبد الرحمن بن مهدي روي محدث امام الجرح والتعديل واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني يحيى بن معين علي بن مديني ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث مسح خوفين. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخوفين. قال النووي سوي اتفق الحفاظ على ضعفه. نووي اتفق الحفاظ على ضعفه فلا يقبل قول الترمذي أنه حسن صحيح. اتفق الحفاظ على ضعفه. طب ضروري نقطه سبب الخلق جواب ما سبب الترمذي كده امام الترمذي وحسن صحيح هو. قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يقبل قول الترمذي انه حسن صحيح. وش قال البيهقي سوي إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. ده رواية مسلم ضعيف إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال ما مسلم سوي نجدان وقتنا زينب ما مسلم وي وقال ما مسلم سوي لا نترك ظاهر القرآن. قرآن کے خدا غسل ذکر. قال البيهقي إن مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال مسلم لا نترك ظاهر القرآن تغسل بمثل أبي قيس وهذيل. أبو قيس وهذيل وقول بعض القرآن لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل. وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي. وقال البيهقي ناقلا عن عبد الرحمن بن مهدي. بيهقي عبد الرحمن بن مهدي نقل لي قلت لسفيان الثوري لو حدثتني بحديث ابي قيس عن هذيل ما قبلته منك. بما سفيان الثوري دوي لو حدثتني بحديث ابي قيس
ما سفيان الثوري توي كتاب أبو قيس حديث رواه عن هذيل ما قبلته منه نقبل. فقال سفيان حديثه ضعيف نيرون. فقال سفيان حديثه ضعيف. مبارك پوری سوئی عبد الرحمن مبارك پوری دے دے کہ الحاصل أنه ليس في باب المسح على الخفين حديث مرفوع صحيح ولا وعي. قال المبارك پوری الحاصل أنه ليس في المسح في باب المسح على الجوربين ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح. فباب المسح على الخفين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام اشتهى. ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام. هذا ما عندي والله أعلم. هذا ما عندي والله أعلم. تاخو جو جواب شو يا حديث ضعيف. وصاحب مولانا بلوا ايه مولانا لك ما تقول خبر دې سپېږه قرآن حکیم کې څه کې راغلي لکه غسل رجلين یاد اوس موږ په خفینو د مسح ولې قایل پرون ما ویلي دي ځکه هغه په تواتر ثابت دي یاد ده نو موږ تواتر لا زیادت ورکول شو پکې راغله او د جوابینو روایت زمونږ مسح نه ثابت شوی که حدیث صحیح هم شي دا ضعیف دی که حدیث چې لکه صحیح هم شي دا ضعیف دی نو که صحیح حدیث هم شي نو موږ زیادت نشو ورکولی ځکه خبر واحد د زیادت په کتابونه ممنوع دی اگر چې حدیث ضعیف نه ورکول زیادت وایه که او کته چې مسح په امامه ده هلته دا جواب وقرآن حکیم کې مسح الرأس ده نمونږ حدیث کې خبر واحد د زیادت په کتاب الله نشو ورکولی حدیث کې نعلین دي خبر واحد دی زیادت په کتاب الله ممنوع دا جواب دی مولانا قرآن حکیم قطعی دی د په خبر واحد څنګه زیادت کتاب الله نه او کته ما تر مخبر یاده نو هغه احادیث اخبار احاد نه دیغه متواتر بس دا جواب ده خبر واحد ما تقول زیادت د خبر واحد په منزله د نسخ وي په منزله جامي د نسخ ولې قرآن په سر مساوکا او د په پټیو کا دا د سر مسه منصوب کړه دا هغه خبره چې په سر کې په وختو هم او په پټی کې هم او قرآن وینا په سر باندې قرآن په ویل دي ته وینا خیر دی ویندا په موضوع باندې د متواتر سره نسخ کولای شي او کته په جورابو کا بنعلینو کا زیادت د خبر واحد په چاره واستو نسخ د حکم د قرآن په ویل ته وینا مين د خیر د جورابي وینو بس موقع خبر واحد څخه نسخ کړل دي دا او ضعیف خبره هذا جواب چلیږي او سوال وکړه چې دا جوابین منعلن باندې ولې قایل درس جوابین مجلدین باندې ولې قایل وسقینان ولې قایل ها پای مو ورته سوال وکړه هغه په خبره باندې ثابت دي یاد مشي خبره کنه فجوابین منعلن مجلدین او سقینان ولې مو ورته د سقایل د مسئله هغه په خبره باندې ثابت دي نو ولې قایل قرآن باندې زیادت راغلی خبر واحد مولانا هغه د خبر واحد باندې عمل نه کوم اب قیاس عمل کوم ترتیب منات کې وته قیاس کوم قیاس څنګه کوم هغه مجلد منعل او ثقيلين قیاس کوم په موضوع او موضوع په تواتر ثابت قیاس کوم په موضوع او موضوع په خبر متواتر ثابت دي قیاس ولې کوم علت په موضوع کې دی بدوی کې کوم علت په موضوع کې دا په جا کې دی بدوی کې دی په ترتیب منات ورته وي حکم لکه څنګه اشعار ستو کې رباده او ما سوا د اشعار ستو کې چې حکم د قدر او د تغیر په اړه دي کومه یا قرآن حکیم کې لفظ او په راغلي دي او د ضرب او شتم په قیاس کومه
قياس سره حكم ثابتهم نذكر بجوربين منعلين او مجلدين وصحيحين ده مسح قائد سخينين ومسح قائل ده سدا وجهنا مولانا سيبا القياس كن موضوع او ده رقيقين وقياس موضوع نشي كولي رقيقين وقياس كده تبقى موضوع بعد خبر واحد سره نص كده كتاب الله او خبر واحد تودي باقي كتاب الله تنبي نص نشي كولي ده زبردست خبر واحد مدار نتیجه سوی کدا حسن سعید دا کدا خبر معرف کړه بلکې نبوي بهقي امام ابو داود امام نسائی ټول رد کړی دا او په باب عن ابي موسى دا ابو داود کې دی ضعیف دی ابو داود په خپل وخت ضعیف وایي ابو داود په خپل وخت ضعیف وایي او سوالو کا چې جوړبین ورنعلین فکر عليه څنګه نو بل جواب هم دی کولی شو چې جوړبین نو سخینه لګی څنګه سخینه او نعلين دا چې په نعلين وي قصدن مثلا نه کړی خدا جوړبین په نعلینو نو حضور پاک دا خپل نعلین نه نه وستو مسه کړی دا نو واهم په وهم کړی چې د بچا باندې مسه وکړه په جوړبین په نعلین هم او مولانا سره یو بل نقطه ده چې په بوټانو کې تا جوړل دي دا معنی کې چې بوټان او بوټانو کې جوړل او تبعه بوټانو مسه کې او منظر پکې کې بیا وباسه نه لکه په پین باندې وباسه او داس ماتيږي دوته جواز ده اپا منظر ده موضوع یا غټ بوټان چې هغه کې ګټه پټې وي او صفا وي پات پیدا په شرط لگاوا او جانو پولیس والا چې په کوټې غټ بوټان او ته پکې مسله کې منظر پکې کې وباسه نه دم ځای په منظر ده چې مولانا صاحب ته وایي دوه خبره نشته دوه پسې مولانا صاحب باب ما جاء من مسح العمامة وبه قال مسح على الجوربين والعمامة مولانا سيدنا كده فقاد النور في جوربين تو فقاد في الجوربين نشتا مدار كتب كده ودا راوينا تسامح شويدا لكاتبنا تسامح شويدا والبسيشا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم وسحرة الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث بموضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني محمد بن بشار تشوي البندا يحيى بن سعيد القطان تشوي الروي امام دفندي سليمان بن ابي دي السيخاتون ابو بكر بن عبد الله المزني بصري السيخاتون او تابعي عن الحسن انا قلبي الحسن البصرينا عن ابن المغيرة أخذ المغيرة بن شعبة الدين نقل كي حمزين دير سيقاده حمزين دير أو سيقاده دعنا نقل وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر بدأ كسوي ولك صبرك عن علي بن المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي ثم مسح على الخفين ولا مغيرة بن شعبة وين مسح الخفين والعمامة وعمامين فقط إذا عين سارة عمامة واني كلام ذا عمامي دفتكم قال بكى وقد سمعته بكى هو وقتين حساني بصري بواسطة ابن المغيرة ورد لديه وبالذات بمورد لديه ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته فناصية كرده أو بعمامة كرده ورد مولانا صاحب إذا سوق وسر ناصية ذكر كي دا سقاط کے زیادت سقاط حجت دے إذا سوق وسر سوق ذکر كي شابه سے ناسية وایا ناسية ذکر كي دا سوق دي سقاط دي تحفة الأحمدي لكي دي تتوى اگر سقاط کے زیادت سقاط دے حجت نقطه پر ناسیہ مسوقہ بے امامت تسویہ بولا نواہم و ہم کے امامیں کھڑے او کتب اینا مردا تعبیر پکے مکوا نظر تکم کے تصویر دیئے امن مغیرہ کبیرے ترسو تو تمہتر دنے کے ناسیہ دے کہ اپنی حضرت امامت اگر کے ناسیہ و امامت دواری نمتقع و مقاید کے یورا بیننی و یو بار کی نمتقع و مقاید حمل کم کرا قیدے
او بل دا خبر واحد دې د زیادت په کتاب الله نشم ورکوله او هغه خبر واحد دی چې یو کې د ناسیې ذکر دی او بل کې ناسیې نشته څنګه په کتاب الله ولا زیادت ورکړه اے مولانا صاحب ځان په پیښ کاوه اوس به امام ترمذی رسو خپل وایي مس الشعر امام محمد یو بل جواب هم دی وی بلغنا او یا تاسو علماء چې امام محمد کوم ځای کې بلغنا وی رحمت اشاره دي انه كان فترکا مسعد امامي وخبر قدر شوی ده کوکی پاوتر محمولای قدر سره ويسقط مسح الرأس عمن برأسه ويسقط مسح الرأس عمن برأسه إذا جاء مسار كذا شيء من المسح ساقط شوا ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الضر ما إن بل له يتضرر سر کے زخم دے یا سر کے طول بیماری دا ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الضر ما إن بل له يتضرر بل جواب ہم دیکھ بولے شیئ ذکر دا حال اور مراد دینا سشے دے محل حال پڑھکے دے مراد دینا محل بلب دیکھ بولے شیئ دا شاز دے ذکر دا مغیرہ ابن شعبہ کے دیر راویان نقل گئی نواغی کے دا ناسیر ذکر دے امام سر دو جواب میں اوپر ہوایا یو جواب میں داو کہ مولانا کہ دا خبر واحد دے زیادت میں کتاب اللہ نشم ورکول دا بہترین جواب دیتے چلاوا دویم میں سوئے مولانا صاحب دویم میں قوی چیزے کے چکم روایات دے سسقات دے گئے کہ وہ سرسل چیزے کرتے ہوئے دے ناسیہ نو آغا محفوظ دیلا شاز دے درین جواب میں سوئے مولانا صاحب چپا ناسیہ مسعود تصویہ دا امامی کا ولواہی وہم کردے دے کہ پر امامی مسعورا بل میں سوئے ذکر دا حال کہ امامہ دا مراد دینا بل جواب میں سوئے بل بیتا کوئی جدا عذر دا وجہ ساقت دے رشا مذاہب میں فاتحی ہوئے درجہ مرتدہ دے اسحاق او احمد ابن حنبل وی پا امامی مسعود بولش اسحاق او احمد ابن حنبل پا امامی مسعود اگر تنسر بفتری مسئلہ بالکل مشروع آدھا بابا کے شرطونا ذکر کرے اغم دا سے نوی جی منطق امام ہوئی اغوی پتوحارت بلے جوری سر پا پیٹرول پوٹی سنگی دا خوفین و شرطونا دی او بل شرطا کہ اغیو شملہ بدی دا دی مرین راتا اکڑی بسر پتوحارت کاملہ بدے جولی یاو استعاب دا رأس بید دعا وباس بیانا کریم بسا و دستمات شو لکا دا خوب پینو درے یو شملہ ودن مرینا راتا اکڑی سلو اب مطلق نہ ہوئی او مولانا سے بھی اوپر خبر پکی وورا اقا خدا سے ہوئی او امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اقا ہوئی کہ سر پناسیہ و خام سکے استعاب دا وجہ نخیر پا امامت ہولیشی لکا اللہ دا مطلق سر ماسی قائد لکنے شافی سے خود دو دریو اختو دا مسلم قائد دے ناغوی سر پر دی ممسخہ مخا کے لگا بکے استعاب سنت تے ہوئی سنت پیدا کی گی اور زمان کو دا مالک سے پنس پہ استعاب سنت انہا دا کی یاد بچی دا احمد و دا اصحاب پنس باندے مسعد امامی مشروط تا خوبا غشرتون شما ہوئی اور شافی ہوئی مسعد رأس بکے و دا سنت و استعاب پا امامت کو لشے اور زمان کو دا مالک سے پنس مسعب بالکل مشروع ندا بعد جاؤ دا خبر واحد دے زیادت کتاب اللہ نشد کتاب اللہ کے موقع و بالوسی کل دے والبسی شمانا ناستے وفي الرابع عمر بن أمية وسلمان وثوبان وسائل السان لها كم ذلك دے وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وذكر بعض المسند ناسي وإمامه وبعض الناسي نہ ذکر کرے شکم ناسي ذکر کرے دا ډیر سے قال دی چاہے نہ ذکر کرے یو سے کرے تو ثقہ مخالفت ډیر سے قال نو کی دا ثقہ شاذ امام محمود علیہ وسلم ورغو سمعت احمد بن الحسن قال امام الترمذي قول دی يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رايت بالعينيه مثل يحيى بن سعيد القطان اصل توصيح الى الوقوع يحيى بن سعيد توصيح وقوع الى من قدر به وفي الباب عن عمرو بن اميه ومستدرك احمد بخاري بن ماجه كريم شابسه
मुस्नद अहमद बुखारी और इब्न माजा के लिए, मुस्नद अहमद बुखारी और इब्न माजा के लिए, और सलमान और मुस्नद अहमद के लिए, सलमान और मुस्नद अहमद के लिए, और सौबान और मुस्नद अहमद अबू दाऊद के लिए, और अबू उमामा तबरानी मौजम औसत के लिए। قال أبو إسحاق حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح بالقرآن وهو قول غير واحد من ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأنس به يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق أوزاعي من قال يقول الإمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن جراح يقول مسألة الإمام يدركه للأثر लेकिन मादर तस्वीर हिसाब से या खुदाया ये हदीस तो या खुदा शाज दे दे में सोए खबर वाहिद यादत किताबुल्लाह सिंगा वाला दे में सोए तावील के होगा लेकिन रामखन बोला देना का जरूर में सोए तस्वीर का वाला पिंदम में सोए रोजा दा बोले से ये सख्त यकीन और सर दे काटाई अवसर ना इमाम लड़के हो यारेगी या सर दे खूब दे मंदिर दा पटाई हुआ अभी ये कार हदसना होते वतो दे खास का ابن سعيد بن زيد قال عن ابي بكر بن فضل عبد الرحمن بن اسحاق ورشيد ثقة عن ابي عبيدة مقبول ثقة ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله بن مسعود الخفين فقال السنة يا ابن اخي سنة مراد مصطلح نريد پیغمبر طریقہ دا وسألت عن مسألة الإمامة فقال مس الشعر مصطلح حديث ما خبر کہ جابر خبری بيتنا مقام الزكاة وقال غير ويكون من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يدخل الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة وهو قول سفيان الثوري قال ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وكيف خبر متصل التماوي وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش وإمام بن سقرة بن محمد الليثي وعن عدد مدرس مقبول النبي عن الحكم بن عتيبة حكم بن عتيبة مراد ثقة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى مشهور تابعي عن كعب بن عجرة عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم الخفين والخمار مساري سادر وباقي مساجد ومقطع جواب بكم مولانا سيبس क्या बते आए खुदाया इदा खबर वाले थे और ये ज़ियादत में किताब अल्लाह नशर मुबारक वाले उस मौलाना से खुद ले गए और रिवायत के लिए दरिया में और से कर दिया और से कान अबू दाऊद की सौबान रिवायत पर मुस्तफा अगर तस्रीह हुए मां सौबान रिवायत पर के अमरहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद के अयमसहु अला अलअसाइब असाइब अमाइम होता है अमरहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयमसहु अला अलअसाइब बटकी वतसाही तसाही मौजूद है जबरदस्तान बनावे जबरदस्तान मौजूद है लेकिन मौलाना से माकूल के खबर वाहिद रियासत